امامان څومره دي؟ امامان څومره دي؟ امامان شاباس څلور. مذهبونه څومره دي؟ څلور دي. اول دي تحقیق کوم دي امامان؟ اول دغه دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. درې نمبر باندې دی امام مالک صاحب رحمت الله علیه. درې نمبر باندې دی امام شافعی رحمت الله علیه. څلورم نمبر باندې دی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه. امام صاحب کوم مقلدین دي، کوم اتباع کوي، هغه ته ویل شي حنفي. دغه شان امام مالک صاحب کوم مقلدین دي، هغه ته ویل شي مالکی. دغه شان امام شفیع صاحب کوم مقلدین دي، هغه ته ویل شي شوافی. دغه شان امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه کوم مقلدین دي، هغه ته ویل شي حنبلی. څلور امامان شو، څلور مذاهب دي. امام صاحب خپل مذهب ده، امام مالک صاحب خپل مذهب ده، دغه شان امام شافعی رحمت الله علیه خپل مذهب ده، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خپل مذهب ده. دغه څلور برحق دي. صحیح ده؟ زمون ولا کوم امام دی هغه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. مغه مسلک باندې یو ولې یو وجه درته بعد کې بیانوم. یو دی مقلد، یو دی غیر مقلد. صحیح ده؟ تاسو به نام اوریدلی وي. یو دی مقلد، ابل دا غیر مقلد. اوس دغه تقلید تعریف څه دی؟ تقلید تعریف دغه دی یو سړی ماهر شریعت په رهنمایي کې شریعت باندې عمل کول، دغه تقلید شو. ماهر شریعت په رهنمایي کې شریعت باندې عمل کول، صحیح ده که نه؟ دغه شو تقلید. دغه تعریف تقلید تعریفونه ډیر زیات شوي دي. دا شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه ټولو نه آسان تعریف اندغه کړی دی. تقلید تعریف دغه دی ماهر شریعت په رهنمایي کې شریعت باندې عمل کول، دغه شو تقلید. ماهر شریعت مطلب دغه دی یو کس په شریعت کې عبور حاصل کړی وي، مهارت حاصل کړی وي، اجتهاد کړی وي، دې ته ویلی شي ماهر شریعت. صحیح ده؟ مغه کس ته ماهر شریعت ویلی شي. اوس که چیرې دغه څلور کوم امامان دي دغو په رهنمایي کې شریعت باندې عمل کوي، دغه شو مقلد. چې شو مقلد. که چیرې دغه څلورو امامانو په رهنمایي کې شریعت باندې عمل نه کوي، دغه څلور امامان نه مني، دغه شو غیر مقلد. چې شو غیر مقلد. صحیح ده؟ د دې مثال داسې دی لکه اوس موږ مازدیګر لمونځ وکړو، مازدیګر امام صاحب امام صاحب مخته دی، مقتدیان ورپسې دي. صحیح ده؟ امام صاحب هم الله ته لمونځ وکړو، صحیح ده؟ عبادات یې وکړو الله دپاره. دغه مقتدیان کوم دي دغه الله دپاره عبادات یې وکړو. صحیح ده؟ فرق صرف دغه دی دغه کوم مقتدیان دي د امام په رهنمایي کې دغه لمونځ ادا کړو. صحیح ده؟ امام په رهنمایي کې لمونځ چې شی کړو ادا کړو. اوس یو کس لګی شي دغه مقتدیان دي دا خو شرک کوي، دو خو امام ته سجدې ولګولې، دا خو بدعتیان دي، دا خو مشرکین دي نعوذ بالله. دا چې دی امام ته سجدې لګوي، امام ولا لمونځ صحیح ده لکه دغه الله جل جلاله ته لمونځ کوي. دغه مقتدیان دي دا خو امام ته لمونځ کوي. دا خبره غلطه دی که غلطه نه دی؟ 100% غلطه دی. صحیح ده؟ بلکې دوی امام په رهنمایي کې چې شی کوي لمونځ کوي. دغه شان که یو کس وایي امام ابو حنیفه رحمت الله په خپله باندې ډېر بزرګ سړی و، دغه شان امام شفیع صاحب په خپله باندې ډېر ښه و، خو د دې کوم مقلدین دي متبعین دي دغه شی دي دغه بدعتیان دي، دغه شی دي دغه مشرکین دي. نو څنګه هماغه خبره غلطه دی؟ دغه شان مثال په ذریعې سره مو پوه کړو دا خبره چې شی دي دغه غلطه دی.